اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علمزیب خان د آل پراپرټي ډیلر صدر د مخکې ستاسو هوده د جنرال سیکرټري وه او دینه سم معلومات کوو د دې چې کم دا خانه کاشت دی، انتقالات دي، مختیارنامې دي، دا حکومت د طرف نه بندي شوي دي. دا د عوامو ته ډیر زیات مشکلات دي. د دې مشکلاتو په وجه باندې دا مختیارنامې چې بندې شولې، انتقالات چې بند شو، نو دې سره د حکومت خپلو خزانو ته هم نقصان ور رسېدلی دی. خو د حکومت د خزانو د نقصان سره سره عوامو ته هم ډیر زیات تکلیف دی. هغې کې د پراپرټي ډیلرانو ته هم ډیر زیات مشکلات دي. د هغې باره کې به د دې صدر علمزیب خان نه تپوس کوو. علمزیب خان: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلیم بھائی د آل پېښور پراپرټي ډیلر صدر علمزیب خان. سلیم بھائی ستا ډېره مننه چې تا دومره ټایم موږ له راکړو، زموږ ځای ته رالې. الله دې ستا عزت وکړي. ډېره مننه، مهرباني انشاءالله. کله چې موږ دا پراپرټۍ کولاو کړې او موږ د دې لیسنس یې جوړ کړې، موږ دلته حکومت لا ټیکسونه ورکوو. نو دلته چې موږ له ډیلر راشي، ډیلر چې دلته سودا ته موږ برابر کو، هغه چې ذهن ولا موږ ساز کو، نو هغه چې د سودا موډ کې برابر شي، دلته د انتقال نه خبر شي او یا د خانقاش نه مختیارنامې بند دي، نو هغه د سودا نه بیا ایسته پشا شي، نو هغه بیا سودا نه کوي. هغه د دې د وجې نه کوي چې هغه بیا پاگل خو نه دی چې سودا کوي. نو پراپرټو والا باندې دلته ډېر پریشر بیا پریشر داسې چې موږ دلته ټیکسونه هم ورکوو، بل دلته موږ منډې خرچې کوو او د هغې نه بعد شي زموږ کار نه کیږي، نو هغه ډیلر بیا زموږ سودا نه کوي. زمونږ خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته دا یو درخواست دی چې زمونږ د خانقاش او انتقالات دي، دا دې زمونږ کلاو کړلی شي. جی زمونږ حکومت ته دا یو درخواست دی چې زمونږ د انتقالات او د مختیارنامې چې کومې دي او رجسټرینې دا دې کلاو کړلی شي. ولې چې دې کې زمونږ په روزګار باندې ډېر پریشر راغلی دی. زمونږ هر څه ولاړ دي، روزګار د هر سړي ولاړ دی پراپرټۍ د وجې. دلته چې کم دی نو انتقالات چې